أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سورة مومنو مخی آیتونو کے بیان داغا رجل مومن را روانو آخر کی اغخپل بیان ختمی د دنیا خبر اکڑا چی دا لگا دا چاچی دنیا کی کم عمل کرلے دا حقی بدلب ورطا ملاویگی که بدی کرلی نو داغی مطابق که نیک عملی کرلے نو داغی مطابق نیک عملی چی کرلے اللہ رب العزت دچا عمل بربادینا نارینی که زنانا خوچی مومن دے با جنت تا داخلی گی علتا کی بولا رزق ورکولے کی گی آخر کی چی خبر کئی نو پا دیبانی کئی چلکا عجیب خبر دادا ز تاسو کامیابی ترابلم او تاسو ما جہنم ترابلی تاسو ما ناکامی طرف ترابلی زیو نجات ترابلم او تاسو ما ور ترابلی زیو توحید ترابلم او تاسو ما شرک ترابلی زیو اللہ ترابلم او تاسو ما غیر اللہ ترابلی تاسو چې مات چا ترابلی کم طرف ترابلی نو هغه د چا قبولتیا نشي کولی د هغه دپاره بلنه هغه حق نه ده هغه ته آواز کول جایز نه دي نه هغه د چا سکار کولی شي او نه څه کړلی زمانگا واپسی اللہ تدا کم چے دا حد نتجاوز کون کی دی مشرکان دی نخو جہنمیان دی او تاستو بزما خبر یاد شي بیا پس ارمان کوي لیکن وقت بتیری او زخپل معاملہ اللہ تسپارم اللہ لیدون کے دے پخپلو بندگانو باندے زسکم او تاسو سکوي خلقو داغا پبارکی هم بدے منصوبے جوڑے کڑے لیکن اللہ رب العزت آغا بچ کو او فرعونیان آغا تباہ کرو آغا ناکار عذابی ولور کو اس دے آیتونو کی خبر دے جہنم کئی دا وور کئی فرعونیانو بانے وور پیش کولے کی یا پا اور باندے پیش کولے کی دائی کم چے کافر دی یوازی دانا چی صرف فرعونیان دی خودل دکے تذکرہ دا فرعونیان روانہ دا نو داغی تذکرہ ذکر کئی نورو زینو کے داغی تذکرش دی د نوح علیہ السلام د قوم په باره کې اغرقوا فادخلوا نارا دلته کې فرعونیانو باره کې وي دغسې نورو قومونو باره کې الله رب العزت تذکره کړله د جهنم چې څومره کافر دي نو دی د مرګ سره د دې معامله هغه د عذاب شروع شي دا عذاب دور لکه بل ذکر راضی یو علیین دے یو سجین دے علیین د نیکانو خلقو د پاره مومنانو د پاره دے او سجین
دا د جیل نه ماخوذ دی. جیل ته وایي نو جیل دی د جهنمیانو کافرانو دپاره. نو دا ټول که جنتیان دي نو هغوی ته د جنت ځای په هغوی باندې پیش کولی کېږي، او جهنمیان دي نو د هغوی باندې د جهنم هغه ځای په هغوی باندې پیش کولی کېږي. یا خو دا ده چې اصل جهنم هغوی ته پیش کولی کېږي سبا او بیګا، او نور خو په عذاب کې دي، په سجین کې دي، په جیل کې دي، په عذابونو کې مبتلا دي. دغه جهنمیان، دغه کافر مشرک، او کوم چې مؤمنان دي نا په نعمتونو کې خو دي، او سبا او بیګا په هغوی باندې جنت باندې پیش کولی کېږي. دلته کې د آیت مخکې مونږ ویلو سورت ابراهیم چې کله مونږ وی په هغې کې یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرة، هغه آیت په باره کې مونږ ویلو چې دا د عذاب قبر په باره کې دی، او دا یوازې دا نه دی بلکې ګڼ آیتونه دي چې هغه د عذاب قبر د دغې آیتونو نه ثابتېږي. احادیثو کې خو بیا ډېر دي، نو ګڼ احادیث په دې باندې دي چې عذاب د قبر شته، روح لمشته او بدن لمشته. اوس کیفیت یې څه دی؟ نو کیفیت یې موږ ته نه دی معلوم. اب الله ته حواله کوو نو الله پې پوهېږي. دلته کې لکه څنګه چې وایي النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، دغه فرعون دی او دلته کې په عجایبګر کې پروت دی، د ده بدن خو دلته کې مخامخ دی، موږ یې نو ښکاري یې کله په دې ښکارېدو چې کومې آلي دي په هغې باندې هم ښیي، کله پرنټ میډیا چې دا په اخبارونو وغیرو کې رسالو کې هم راځي، د هغه شکل ورکړی، د هغه تصویر د دغې لاش هغې ورکړی، نو په هغې باندې خو څه ښکاري نه. نو دا عالم جدا دی، هغه عالم جدا دی، هغه د بل عالم خبره ده. نو زمونږ د هغې سره تعلق نشتی او د هغې زمونږ سره نشتی، نو موږ یې نینو، هغې باندې موږ نه پوهېږو. نور عذاب د قبر، عذاب د برزخ، هغه د روح د پاره هم دی او د بدن د پاره هم دی. اصل معامله هغه د روح سره ده. بدن د هغې نه متاثري، بدن باندې په د هغې اثري. نو د هغې تذکره کوي. بیا چې کله دی جهنم ته لاړ شي نو دا تخویف اخروی ورکوي په دې انداز باندې. دنیا کې خلک کمزوري ګڼل کېږي او بعضې خلک یې هغه لوی په خپل باندې تکبر کوي، خلک وله لوی هم ورکوي، خلک یې غټ ګڼي. دې دواړو خبره ذکر کوي، پیش کوي به دی به یو بل سره هلته کې معارضې به کوي، دی به یو بل سره بحث به کوي. منګه تاسو ملګري او تاسو پسې در پسې او تاسو پسې در روانو، نو تاسو اوس خو موږ له څه وکوئ که نه؟ نو هغه به ورته چې موږ نه شو کولی. بیا تخویف اخروي په بل طریقې باندې هم پیش کوي. کم چې په جهنم کې دي، په اور کې دي، نو هغه به راشي نو دلته کې ویلې خزنت جهنم، د جهنم چوکیدار ته به وایي ته خپل رب نه سوال وکړه، دعا وکړه چې موږ باندې یو ورځ خو اساني راولي که نه، یو ورځ خو موږ له د دې عذاب نه چوټي راکړي که نه. نو د هغې تذکره کوي. نو هغه به ورته خپل عذر پیش کړي، موږ نه شو کولی. ولې تاسو ته آیتونه نه راغلي، تاسو ته پیغمبران نه راغلي، کتاب نه راغلی. نو چې راغلي نو بیا چې راغلي نو بیا تاسو په خپله غواړئ موږ ته څه له وایي. نو بلنه د کافرانو، دعا د کافرانو هغه په تباهۍ کې ده.
یو خبره دلته کې مخکې دي هلته کې مالک دی یو چوکیدار د جهنم دی نو هغه ته به یا مالک لیقضي علینا ربک هغه خبره به پیش کوي نه به ورته هم وینا نشي کېدی بیا بل ځای راشي به نو دی به الله نه سوال وکړي ډارک یا الله داسې وکړي نو الله رب العزت به ورته هم به غوسه کي الله به اخسؤوا فیها ولا تکلمون کورې شئ لر شئ ما سره خبرې مه کوئ هر ځای نه دی به ناامیده شي دغه تخویف اخروي داسې حال برایي د هغه چا دپاره چې کافري هغه مشرکي د هغې دپاره به دغه حالات دي دنیا کې الله وایي دغسې حال نه ځان ساتل غواړي بچ کول غواړي نو راشه ایمان راوړه بیا د وروستو آیتونو کې د ګواهانو تذکره به هم کوي ګواهان دي مختلف قسم ګواهان سورۃ بقره کې تیر شیو دا آخری امت مومنان دی به هم گواهی کوي پیغمبران دارنګې مخکې تیر شیو اندامونه به گواهی کوي سورۃ یاسین کې مو سورۃ نور کې مو اور پسې رستو سورۃ کې مرাজি سرمنې به گواهی کوي لاسونه به گواهی کوي خپې به گواهی کوي دا اندامونه چې دا به گواهی کوي سرمن به گواهی کوي دارنګې ملائک به گواهی کوي ایت تذکرہ مرাজি دا مختلف قسم د گواهی تذکرې دا کوي موسی علیہ السلام تذکرہ کوي موسی علیہ السلام راغلو هدایت راوړو کتاب راوړو نو هغه صبر کړو نو تذکرہ کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی داغه په واسطه باندې ما او تاسو وی الله تعالی طرفنا آداب ذکر کوي فصبر صبر کوا واستغفر بخنه طلب کوا وسبح بحمد ربک دا الله تسبیح بیانوا حمد بیانوا او فاستعذ بالله پناهی حاصلو په الله سره دا سلور آداب دي دیږي کې د دې تذکرہ کوي او بیا تقابل به پیش کوي الله وی مان غواړي بل چانه مو غواړي دا غي تذکرہ برازي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ور با پیش کولے کی پدی بانے پدی آل فرعون مانے دد پدی قوم ماندی غدوا وعشيا سبا و بیگا پیش کولے کی دی پا ور بانے پیش کولے کی ور پدی بانے پیش کولے کی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ پاورز بانے چی قیامت بقائم شی چی کل قیامت شی نو بیا بویلے کی گی فیصلہ بکولے کی گی اعلان بکولے کی یار طرف نو بویلے کی گی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب او داخل کئی دی فرعونیانو لرسخ عذاب تا فرعونیانو تو وہی زی جہنم تا زی وس سخ عذاب تا زی ولی دنیا کی جتا سکم کسب کاؤ داغی دو وجنا حکم بکیگی ملائکو تا داخلی کئی جہنم تے ورنہ نواسی نور زونے کی مرازی کل چے فیصلہ کولے کیگی نو ملائکو تا بویلے کیگی حال تگے بازی زینوں کی رازی تسنیہ رازی مطلب دو ملائک دی کرام کاتبین دی اگر وہ یا اللہ دا زمان سرد دا عمال نامہ تیار دا حاضا مال دا یعتید نالتوی القیاف ہو فی جہنم او جہنم تے ورزوئی التوی فیوخذ بالنواسی والاقدام نو دا قدموننا دا خپونا او دا
ټیکلینا سونډي نه به ونیوی شي او جهنم ته به وغورځولی شي. بعضې وایي دلته کې یو تن پوره دی، یو تن به یې ونیسي دغسې راغونډ به یې کي، د خپو نه او د سونډي نه به یې ونیسي او منځ د جهنم ته به یې ګزار کي. یو خبر دا بله چې راځي چې دوه تنه دي نو چې دوه تنې رانسي نو یو به د خپو نه ونیسي، یو به د سونډي نه ونیسي، یو ټالی به ولور کي او منځ ته جهنم ته به یې ګزار کي. الله دې زموږ حفاظت وکړي. ادخلوا على فرعون اشد العذاب او داخل کې جهنم فرعونیانو لره سخت عذاب تا. نو کله به لاړ شي چې لاړ شي نو هلته کې به وي وَيَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ کله چې جګړه به کوي، بحث مباحثه به کوي په جهنم کې. څوک دا جهنمیان نو په دې کې هر قسم خلق به یې که نه، سبه مشرانی نو سبه کشرانی، سبه پیرانی نو سبه موریدانی، سبه استاذانی نو سبه شاگردانی، نو سبه غټانی نو سبه کشرانی، نو سبه پکې مالداری نو سبه پکې داغي نوکرانی. دا به ټول جهنم ته ځي چې کافر دي که نه. نو وَيَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ نو کله چې جګړه به کوي دي په جهنم کې، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ نو وایي با کمزوري للذین استکبروا هغه کسان ته چې تکبر یې کاو، انا کنا لکم تبعا یقینا من خو ستاسو تابع، من خو ستاسو تابع او یو طبعا طبیعا وغیرہ راضی طبیعه ویل کی، طبیعت طبیعه اسخی ته ویل کی، سخیر اسخی دا مور پسې روانی متصل. انا کنا لکم تبعا مطلب دا چې موږ د دغه سارو په شان دي تاسو پسې در پسې او د دغه سخی په شان دي، د دغه سخی په شان دي موږ تاسو پسې در پسې لکه څنګه مور پسې چې دا روانه وه، موږ تاسو داسې و لکه سخی، داسې تاسو پسې در پسې و در روانو. صحیح نه دی کتلی چې تلل پکار دی او که نه دی، خو چې تاسو روان یو موږ د پسې روانو، بې تپوسه د روانو. وی آن د تقلید وی بالکل په ړندو سترګو باندې موږ در روان وو، هېڅ شي ته یې نه دي کتلی، خو چې تاسو روان یو بس موږ روان. فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار نو آیا یی تاسو لرې کوونکي زموږ نه صحیح څه د عذاب د جهنم، د عذاب د جهنم نه صحیح څه موږ نه خو لرې کوي که نه، چې څلوګ څه کمی خو راباندې راشي. دا هر وخت کې دې ته دا مشر داسې ښکاري چې دی جوار څه کولی شي. ښه د دنیا کې موږ ګورو یو دوه تنو جګړی واړی جګړی، یو طرف ته بادشاہ زوی دی، یو طرف ته غریب سړی دی، دغه زوی دی. چې دې دواړو جګړې هغه غریب سړي هغه زوی ووهي او بل پې زورور شي مالدار هغه یې ورېږه ته ښه زه دې خپل پلار ته خیم وایي، مطلب چې زما پلار به د ده نه به تپوس وکړي، زما پلار چې په هر څه باندې هر چا باندې زورور دی، ښه بادشاہ باندې هم زورور دی، وایي د مالدار باندې خان او نواب باندې هم زورور دی، زه به خپل پلار ته وخیم وایي. دلته کې هم دې لګیا دي او نه دا خو تاسو زموږ مشران یو عذاب خو لرې کوي که نه. دې هم دا خیال دنیا کې هغې به دعوې کولې که نه، موږ خو دا کولی شو دا کولی شو دا هر څه کولی شو، حکومت هم الټه کولی شو، د اسمان نه موږ ستوري هم راکوزولی شو، اسمان ته لارې هم ویستی شو. وایي چې تاسو دا کارونه دنیا کې کولی شو، موږ یو په غلط فهمۍ کې اچولی وو، نو اوس زموږ نه عذاب خو لرې کوي که نه، لږ صحیح څه لرې کوي. قال الذین استکبرون وایي با کسان چې تکبر یې کاو، انا کل فیها یقین موږ ټول په دې کې یو، موږ پکې یو شان یو، اوس په دې کې خبر نه چلېږي. ښه الله سره به د چا پلار وویو، ان الله قد حکم بین العباد یقینا الله یقینا فیصله کړله د خپلو بندګانو منځ کې، کوم چې مؤمنانو هغې جنت ته لېږلي او کوم چې مشرکانو کافرو هغې جهنم ته را لېږلي، موږ ټول په دې کې اوس یو نو.
وی خان وس الله کار کولی شي بل څوک نشي کولی وس راته پته ولګېده زمونږ دا خان نواب او دا بادشاه او دا وزیر او دا اس نشي کولی دنیا کې به څه کولی شو کولی و چرته اوس څه نشي کولی نو وقال الذين في النار لخزنة جهنم نو وی با کسان چې په جهنم کې دي لخزنة جهنم چوکیدار د جهنم ته وایو دو ربکم نو تاسو غواړئ د خپل ربنا یخفف عنا یوم من العذاب چې آسانی راولي سپکوالی راولي چوټي راکړي موږ له یو ورځ من العذاب د عذابنا آسانی راولي په موږ باندې لرې کړي زموږ نه یو ورځ صحیح څه د عذاب یو ورځ خو را باندې آرام راولي که نه نو هغه به ورته وایي قالو نو وایي اولم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات آیا نو چې راغلیو تاسو ته رسولان تاسو داسې نه وایي چې تاسو ته رسولان راغلیو بالبینات په واضح دلایلو باندې تاسو ته څوک پیغمبر نه راغلی پیغمبران نه راغلي تاسو ته چې تاسو ته مسله بیان کړې وې واضح خبره کړې وې تاسو توحید بیان کړی وې د شرک ردی کړی وې قالو دوی به ورته وایي بلا ولې نه راغلي خو موږ وقف دی خبره نشي کولی خو کله کله د خپل شقاوت خبره کوي الله ته وایي ربنا غلبت علینا شقوتنا یا الله موږ باندې غالبه شوه زموږ بدبختیا نو موږ اوس چوټي راکړي موږ باندې اوس عذاب سپک کړي لرې کړي د عذاب نه موږ وباسي قالو نو هغوی به ورته وایي فدعو نو تاسو غواړئ د الله نه وما دعاء الکافرین الا فی ضلال او نه به بلنه د کافرانو مگر په ګمراهۍ کې تباهۍ کې کافر کو غواړي او که نه غواړي الله یې ولې نه ورکوي وما دعاء الکافرین او نه د بلنه د کافرانو دعا د کافرانو غوښتنه د کافرانو مگر په تباهۍ کې ده اس په دې درخواست باندې اس عمل نه کیږي دا کته کیږي نه دغه درخواست کلاړ مخې ته نو دغه درخواست گزارل کیږي انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا الله یقینا موږ خامخا امداد کوو امداد بکو د خپل رسولانو والذین آمنوا دا کسان چې ایمان راوړل په دې ژوند دنیوي کې و یوم یقوم الاشهاد او په ورځ باندې چې وبدريږي گواهان اشهاد دي گواهان دي ګڼ نو یو گواهان واغه دا آخری امت دام گواہی بکئی وجینا من کل امت بشہید وجینا بک علی هؤلاء شہیدا ہر امت نو گواہان راپور تکڑیش او دا امت آخری دی بارکی موئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا د دې امت گواہی اداغي صفائی بکئی لکه نوح علیہ السلام مبارکی راضی حدیث کې راتلو خلق ابراہیم دا نوح علیہ السلام او د قوم چې کله فیصله شي قوم انکارو کې موږ ته د نوح علیہ السلام د سراړو خبره کړي نه ده دغه چې په حاضر او سترګو کې سخکو اچي نوح علیہ السلام په زړه باندې وستی اب چې نه نیم سو کال ما مسله کړله روزانه زما ستاسو جګړې دي روزانه تاسو ما ته تکلیف را رسول نه بدې ردي ویلي سې وکړي هغه مخته خبر مې نوح علیہ السلام ته وې عدالت ته کا متبوی لکی گواہ پیش کا را بگرزی را بشی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امت ته وایي چې دغه څه مسله ده زما پر گواہی کول غواړي دا امت به سره کسان روان شي لاړ بشي قوم ته وایي الله مخکې دلبار کې یا الله دی نوح علیہ السلام دی خپل قوم د مسله بیان کړل
هلته کې هغوی به وایي نو تاسو هغه وخت کې کوم ځای وایي تاسو خو نه وایي په هغه وخت کې ستاسو ګواهي کوم ځای نه قبوله ده د امت نه به تپوس کې تاسو څنګه ګواهي کوئ نو دی به ورته وایي موږ ته الله پیغمبر را لېږلی الله موږ ته کتاب را لېږلی نه الله ستا په کتاب کې داسې خبرې وي په هغه وجه باندې موږ دا خبره کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي د هغې وجه باندې موږ دا خبره کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم به راشي هغه به وایي چې زما د امت چې څه وایي رښتیا وایي هغه قوم د نوح علیه السلام هغه به غلی شي پړه به شي او نوح علیه السلام به فیصله وګټي وزو دا نوح علیہ السلام دا قوم دا دی جہنم تو غرزوئی یوم یقوم الاشهاد نو پاور زمانجی گواهان بودریگی نال دیگه مخ کی ویلو لا سن الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بے بگواہی کی لا سن بخبری کی سرمن بگواہی کی سترګې غوګونه وغیرہ ټول اندامونه بخبری کی دانګ زمکه به خبری کی یوم تحدث اخبارها بیان ربک اوحى لها ملائک بم گواہی کئی او یا لداسی کڑی ادا موږ سره لیکل دي هاذا ما لدي عتید وي موږ سره تیار دي شنو لیکل شي دي اول ته کې بګیو بل مرازی سائق و شهید هر سړی سربا یو سائق به یو بوسره گواہی یو به شړی ذا عذاب زیت ذا دا حساب زیت ذا او گواه بو سره می یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم پاورز باندې فائدہ بنور کې ظالمان له عذر پیش کول داغي ولهم اللعنت او دې پر لعنت به ولهم سوء الدار دې پر ناکار کور به دې پر او کور د جهنم اور بس موسی علیہ السلام خبر کوي بیا النار یعرضون علیها غدوا وعشیا ور و پیش کولے کی پاغیمان سبا و بیگا و یوم تقوم الساعه باورز ما قیامت بقائم شی و ادخلوا علی فرعون ولکی کی بہو داخل کی دی فرعون یان لرا اشد العذاب سخ عذاب تا و یتحاجون فی النار وکلچ جگڑا وکی دی پور کے فیقول الضعفاء و بکمزوری لستكبروا کسان د تکبری کا ان كنا لكم تبعا یقینا من خو خامخ تاسو تابع فال انتم مغنون عنا نا تاسو لری کون کی زمنا نصیب من الناس ایسد ورنا قال الذين استكبروا ويبا کسان تکبری کا ان كلن فيها یقینا مغټول پدی کی ویو ان الله قد حكم بين العباد یقینا الله فیصله کړل د بندگانو منځ کې وقال الذين في النار وی با کسان چې په جهنم کې دي له خزنه جهنم چوکیدار د جهنم ته ودعوا ربکم چې او غواړي زمونږ د او غواړي د خپل رب نه یخفف عنا یوم من العذاب چې اسانی راولي په موږ باندې یو ورځ د عذاب نه قالوا ناغب تپوس کوي اولم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات آینو تاسو داسي چې راتل تاسو رسولان تاسو په واضح دلایل باندې قالو دی بوئی بلاولینا راغلیو خبرې کړوي قالو نو دی الله هغه بوته وي چوکیداران د جهنم بوته وي ادعو رب فدعون تاسو په خپل باندې غواړي مون خبرې د کافر د پاره مشرک د پاره مون خبره نه کوو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال او کافر په خپل باندې غواړي نو د کافر بلنا د کافر دعا او نه د بلنا د کافرانو مگر په تباہی کې ان لننصر رسولنا یقینا خامخا منګه امداد بکو د خپل رسولانو دا کسانو چې ایمان راوړل په دې ژوند دنیوي کې و یوم یقوم الاشهاد پاور ما چې بدري گواهان یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم پاور باندې اس فائدہ بنور کې ظالمان له عذر پیش کول ددي ولهم اللعنت او دې لپاره لعنت ته ولهم سوء الدار دې پر ناکار کور الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي